الله امر کړل مار ملکی او کم سړی چې د یری د وجنه پریدي چې دا به بل څه شي په بار باندې او دې مار په حمله وکړه پیغمبر خدا فرمایي فلیس منا دا الله خبرې دي پیغمبر په زبان باندې دي فلیس منا مطلب د خدا الفاظ د مصطفی دي دا زمنګ نه دی نو د دې خپېمي او چې کله دا چل وکړو د مان خپې لري کړې شوې د غشان جنات د دې شکلونه اختیاري ټولانی موضوع د بیا د چرته ذکر کم صرف دومره یاد ساتي چې دوی په خله کې یاد نه کړو یا د اجازه ور کړو نو چې دا شیطان د نه کړو نو دا به کوم ملوثو په دې کیس کې نو دی عمر کوزیدو نو مار پاس بهان کې را کوشو شیطان دا د بسترې سره اخوا یو خار د پاغي کې را کوشو آدم علی السلام یا په سریلنکا کې د مختلف روایت دي یا په هند کې د هندستان کې یا په جده کې د نن سبا چې ورته ریاض وي جده کې نه ریاض نجد ته وي جده کې را کوز شوی دی ما ته اوس پته نشته چې دا زګینه کم دي موږ خپل تلینو او څوک د غیرتی نشته چې په زورم بوزي نه ما ته ډیرو کسان ویل دي خو بس مجبوریانو زمانه کړم ان شاء الله زمبا د رسول الله د دیدار نه مخکې به داغه د روزي د لیدون مخامخ لیدون مخکې و ما الله نه واجب خوشالي مکوي زر می بوزن بیا می ملکي مجد صفا باندې آدم علی السلام سو کرا کو شو مروه باندې بیبي حوا ده او دا دوانه چې بیا میلاو شوی دي نو په عرفات یعنی دی دوانو د ملاقات زیده مالته وسم دا خلق زی او دی ته معلوم من خلیو تلی نو من ته پته نشته الله دی په ما د ټولي دنیا چکرونه وي زه د الله نه بار بار دعا کوم فسيروا في الارض الله پزمکه کی وګرځي فنظروا كيف كان عاقبه الظالمين عاقبه المجرمين عاقبه المكذبين زما خو ټول زمکه خو خرج چې زپی وګرځم بیا دې مرشم شهید دي شم اول به ګرځم نو بیا به شهید کېږم چې نیم ګرځیدل اس خوشحالي دي څوک نه کوي سنی مولا چې ګرځیدل نه شهید کیږي من به اول ګرځو اول به دې بعضی خلکو ته انجکشن وخو دا معاشره کې خپل کار کو دا اغه نه بعد به بیا خپل اصلي زګین ته ان شاء الله العزيز خپ خوشالي خپ خندا سره د شهادت نه سره د ارمانونو نه د دې پانی دنیا نه بیا زو دا زمون یقین او ایمان دی ان شاء الله برحال ما خبر ارستوله امام شافعی حضرت آدم علیہ السلام چې زمکی تراکوزیدو نو پلاس کې ورسه شاخ د جنت دونی او په سر باندې یو تاج د جنت دونی نه جوړ او شاخ ورسه د جنت د میوه وای دغه بیا په هندستان کې کرل دي نو دا خوږی میوه چې راخیږي د آدم علیہ السلام د جنت نزان سوی راول دي بیا حجر اسود ورسو نو دغه حجر اسود نن خلق خولې حجیا چې تاسو ورته وګورئ خلق وی لګیا او حجر اسود خلا امام شافعی او غاړي ته ولال د شونډې لقای پټ سوی سو کر تراغه ورته امام شافعی سے زما ډیر خوښ د امام شافعی و قربان د امام شافعی په الفاظو زما د امام ابو حنیفه ډیر ادب کړل ډیر عزت کړل زمون جمال او جان دې په قربان شي من د امام شافعی رحمت الله علیه د خپل خاور ته نه رسو څوک دې دا دروغ نه وای چې د سلور امامان په خپل مینس کې اختلاف دی بالکل دی دا صحابه کرامو مو لیکن هغه پیوبل ته کنزلی نه دی کړي دیوبل احترام کړل سلور امامانم دی دیوبل احترام کړل منګي احترام ساتو ان تر دې چې بغداد تراغه په خزران کې د امام اعظم ابو حنیفه قبر د التر په منس کې رپولیدین نه کول د امام صاحب رحمت الله علیه دا یو مسجد هم دی اول ته قبرمو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امام شافعی ته شاګرد وي حضرت تاسو خو په منس کې همیشه رپولیدین کوي نن عجیب خبره ده زه تاسو ته ګورم تاسو په منس کې رپولیدین ونه کړو حضرت امامنا امام شافعی رحمت الله علیه ورته فرمایي یاد ساته د امام صاحب هاذا القبر امام ابو حنیفه قبر ته غوتونی وا ماته دنه حیا راځي زره د پکلی علاقه کې ولاریم د په منس کې رپولیدین نه کول زه نشم کول او دا به فرمایل چې ما کلم د امام اعظم ابو حنیفه په وسیله د خپل الله نه دعا غوښتله زما رب
قبول کړه اره زما د امام په ذات باندې امام شافعي وسیله ورکي وابي نرشه ته خو د حنفیانو په جماعت کې د قصر رامي توب کې ته خو زمونږ د قصر رامي توب کې امام شافعي زما د امام څومره ادب کوي الله دې ما قربان او لګي د امام شافعي رحمت الله علیه په ذات او په جمال او په الفاظ باندې سلطان صلاح الدین ایوبی شافعی المذهب او په سلطنت عباسیه کې خلافت عباسیه کې مختلف زګینو کې فقه حنفی قانونی طور رایج العمل وا څنګه په پاکستان کې فرض الله فقه حنفی دا فرض الله په پاکستان کې فقه حنفی دا قانونی عدالتی فیصله اکثریت په فقه حنفی دي زه قاضیم یم جج یم خو زه واضح کوم نه زه پورا ججمنت لرم پدی خو صرف اشارتن درته امام شافعی رحمت الله علیه صلاح الدین ایوبی ته مونږ په سر سترګو په ادب په نظر باندې ګوره شافعی المذهب دوی دوان رونه اوسېدل دي الله دې لکۍ وکا تر صلاح الدین ایوبی ته اوس په زور باندې د څلورو امامانو د مقلدینو د خلکو په زړونو کې بغض دعوت وراچي ان شاء الله چې ترسو په زبان کې دا توره په خوله کې دا توره موجوده ستا به خوبونه حرام ته به زمانه چین آرام ونه بهرحال عزیزانو ما په دې پسې عرض کاو چې امام شافعي رحمت الله علیه غاړې ته ولاړ دی را شونډې مبارک لقی پټ پټ سوی یو شاګرد ورته راغی امام شافعي دا راته ووایا خلک حجر اسود ته منډې وی امام صاحب ته ولاړې غاړې ته زبان لقی پټ پټ سوی ته حجر اسود ته ولې نه ورځې امام شافعي فرمایل خلک لګیا دي حجر اسود ښکلی امام شافعي لګیا دی صاحب حجر اسود ښکلی یعنی چا چې مونږ ته ښودلی را حجر اسود ښکل کا زه د هغه نبي محمد نوم عالم او تاسو چې محمد ووایې نو دوه ځل پکې شونډې مبارکې دا میم ښکلی میم مو شونډو ښکل کو حمد او داسې انداز کوي چې اولنی میم دا شونډې راټولې کړي لکه ته چې ماشوم ته په مینه محبت باندې بالکل داسې کوي که نه محمد اولنی ځل ورته د محبت اشاره ورکړي دویم ځل یې په دې میم کې ښه ښکلي کړي امام شافعي فرمایي زما شونډې لګیا دي محمد ښکلی تاسو خلک لګیا یې حجر اسود ښکلی تاسو حجر اسود ښکلوئ زه به د محمد لګیا یم ښکلو های زما رونو مراد می دا چې امام شافعي رحمت الله علیه نه دی باب کې ډیر سره نقل دي یو امام د امام نووي رحمت الله علیه ورته وي دا د امام شافعي مقلد دی په مسلم شریف د حاشیه هم لګیدل زما ډیر خوښ د امام نووي رحمت الله علیه فرمایي لو لم يكن في الصلاة على النبي إلا أنه امتثال لأمر الله لكان كافيا کچرت په درود ویلو کې صرف دومره فیدای چې د الله حکم تعمیل بنده کوي دا کافی ده څه مطلب من ته الله وایي چې زه په خپله درود ویم زما ملائکې درود وایي اره ای بنده چې تا درود وایو تا د الله ومنله تا د ملائکو طریقه وکړه امام نووي فرمایي دومره کافي ده نور ته څه فضایل غواړي نور څه غواړي ته رسول اقدس علیه السلام فرمایي ما من احد يسلم علي الا رد الله علي روحي حتى ارد عليه السلام کله چې یو سړی په ما سلام وي الله زما روح ما ته را واپس کی که هر ټیم وي ای بنده زما روح به ما ته راځي الله به ما ته وایي او محمده جواب ورکا زه به واپس دی خپل امتی ته جواب ورکا دی په ما درود وایو ما ته الله وایي محمد جواب ورکوا تاسو ستاره درود داسې هوایی روان دی absolutely not you are غلط ستا درود پالتون نه دی روان زما نبی تا ته دوباره جواب بیرته واپس درته جواب درکې زما رونو څومره درود مخکې خو مې ته ویل چې اکثرو ځان چې ورته نږدې کوئ نو کثرت کوئ زیات په ما باندې وایي درود وایي یو صحابي راغی نبي علیه الصلاة والسلام ته د هغه نوم دی ابی بن کعب رضی الله تعالی عنه یا رسول الله
انی اکثر الصلاة علیک زخود اللہ نبی پتا دیر درود ویم لگیایم فکم اجعل لک من صلاتی ترا توائی چی سمرویم قال ما شئتا نبی فرمائی سمرو چی دی خواخی قلت الربع سلورم ایسا چی ستار پارا وباسم نور دا نور عباداتو دا پارا ٹک دا قال ما شئتا پیغمبر و استا چی سنگ خواخی فإن زدت فهو خیر لکا وکزیاتے کی دا بستار پارا غوری قلت النصف ماوی ورتویل کاب ابی بن کاب فرمائی چی سلورم ایسا نو نیم ایسے کم یعنی پا سلور ایسو کی وہ ایسا پتا درود ویم دری اسی نور عبادت کم و پیغمبر ویل چی ستا سن خواخی و کزیاتے کی نو ستار پارا بخی دا نه چې زماره پاره ستاره پاره بخی ما ورته وی چې دا سلور اسی ختم کم دو اسی کم عبادت یو ایسا تاوان درود ویم یو ایسا لگیایم نور عبادت کم قال ما شئتا ستا خوخدا فإن زدت فهو خیر لکا وکتد دینم زیاد کی ستاره پاره بغواری اره لبدی خوشالی عبادت با منزدر کی دعا بدی قبلیگی زبن نرازیم او چې زرازیم رب راضی چې رب راضی رب ستاشو د رب هر سیز ستاشو چې تا ته دا ملاو شو نور تصغواری پیغمبر خدا ورته فرمایي چې دام خد خو کستا سن خوخی کزیات دي کستاره پاره بی دا فرمای قلت اجعل لك الصلاه كلها نور ذکرونه بنکوما اجعل لك الصلاه كلها زب صرف لګیایم پوزګار او اوقاتو کې چکاری یا دغه شانتی خوب نه منز نه فرضی عبادات نه فنفلی عباداتو کې با د ټولو نه زیات درود یا رسول الله پتا باندې ویم اذا تک پا همک و یغفر لك ذنبک زمان بی ورته فرمایي کتارا کار وکو الله بستا گناهونه ورته فرمایي ستا فکر لبا الله کا پیشي گناه به دی معاف کی الله به مغفرت وکي فکرونه به دی ختم شي ستا فکر کې بستا سره الله مرګري دا پالتو وسوسه دا پالتو خوبونه دا په دنیا پسې کړي دنا دا چا گاڑی تکاتو د چا بچی تکاتو د چا بنگلې تکاتو د چا کاروبار تکاتو د بل انسان سره حسد کول پس لکه پالتو سوچونه کول پردوس زنانو ته غلط قتل علماء ته کنزلی کول دا هر سبستان ختم شي ته صرف درود خو زیات ک کنه دا صحابي ته وای دا ورته مستبا وای مخه مخ لګیا دي اره نوجوانو تاسو په دی باندې عمل ولې نه کوئ ترمذی کی دا روایت هاي تاسو که خیال کړئ نن سبا خلک مونږ ته وایي ما ته ډېرې وسوسې راځي هلکه درود وایا او ما ته مخکې ویل امام شافعي رحمت الله علیه د مغفرت سبب الله درود ګرځول دی امام شافعي چا د وفات نه بعد په خوب کې ولیدو امام شافعي ته وایي الله در سم عامله وکړه امام شافعي ورته سوی سکولونو والا یو جمله زما دلته وصیت ساتي ډاکټر صاحب یو جمله یاد ساته انجینیر صاحب یو جمله پینټر صاحب ته چې په کور باندې پینټری کې دا جمله یاد ساته د کور مالکا دا جمله زما یاد وساته امام شافعي چا په خوب کې ولید حضرت الله در سم عامله وکړه امام شافعي فرمایي د امام شافعي یو کتاب دی کتاب الرساله ورته وي فرمای غفر الله لي بصلاتي على النبي في كتاب الرساله ما په خپل کتاب الرساله کې یو درود د نبی عليه السلام په باره کې جدا لیکلو د هغه درود په خاطر الله ما ته بخشش وکړي ولې دغه کتاب خلک ګوري امام شافعي لیکل او مثل کفاعله کم انسان چې د نیکی دعوت ورکو بل په عمل وکړو دته هم پورا اجر ملاويږي لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا د کون کې د عمل نه ټکم نه کمیږي تا چې د کور په دروازه باندې ولیکو صلی الله علیه وسلم تا چې د سټوډنټا د کاپي په سر ولیکو اللهم صل علی محمد اره انجینیر صاحب تا چې په کور ولیک اللهم صل علی محمد ډاکټر صاحب په خپل چټ باندې د نن بعد اللهم صل علی محمد درود ولیکا وی پیلیکا دغه شانتا استادجی په خپل بورډ باندې اول درود شریف لیکا سټوډنټ
سټوډنټا په خپل کتاب کاپه اول درود شریف لیکا امام شافعي ورته فرمایي وای ما دا درود په خپل کتاب کې لیکلو الله دا هغه په خاطر باندې ما ته بخشش وو خوب د نبوت شپږم سلويختم نمبر ایساره خوب دروغ نه کم انسان چې بخپل دروغجنی هغه ته خوبونه نه راځي پالتو سوچونه کوي نه د بل ته خوبونه ته اکثر دروغ خو خدا خزه د ځان دروغ خوبونه بل خزه په ملاشي نو لور به په خوب کې نه لیدلی او د شلم کلی خزه په خوب کې لیدلی خزه تم خیالي هاي بعضی خلک دروغ وایم خو ار خوب دروغ نه دا ابن حجر الحیتمی په خیرات الحسان 55 باندې ذکر کړل امام سیوطی او لوی عالم دی هغه په الحاوی الفتاوا کې ذکر کړل دویم جیل 59 صفحه باندې نو دا د سپالتو خبره نه ده درود دومره لوی زور لري امام شافعی فقیه دی عالم دی محدث دی او مجتهد دی صاحب د مذهب دی څومره سخت تکلیفات په دنیا کې تیر کړل دي څومره ظلمونه ورسره شوي دي خو په خوب کې چې ولې دی شدا نه وای چې په ظلم خلکو زما سره ظلمونه کول الله وبخلما ما حدیث ویل الله وبخلما ما منځونه کول الله وبخلما ما درس حدیث درس فقه ورکاو الله وبخلم نه ما په خپل کتاب کې درود لیکلو دا هغه درود په خاطر الله وبخلم څومره آسان کار دی سفیان ثوری رحمت الله علیه فرمایل ما رأيت عبادة افضل من قراءة القرآن الا ان الصلاة على النبي احب الي زما په نسبت د قرآن قرات دا د ټولو نه لوی عبادت دی لیکن د دین زیات امراته او سیس خوخ دی هغه دا دی چې زه په نبی علیه الصلاة والسلام درود ویم وجه سره قرآن د الله کلام دی قرآن د الله کلام دی قرآن د الله کلام دی مگر درود الله په خپل وای منګ دا نه وای چې قرآن مو وای الله امام احمد بن حنبل ته امام ابو حنیفه ته په خوب کې ته دې دوانو امامان په باره کې اقوال را نقل دي تپوس دي وکړو الله تا ته کوم عبادت ډیر خوښ دی الله ورته فرمایي چې وقت در سره قرآن لوستل د شپې قرآن لولا مگر صرف قرآن مل ولا درود تی مخ کی ورستل ولا چې ټول دروازې درته مخې ته کولاو زمارونو دومره زیات اقوال په دې باب کې علما را نقل کړل دي خو زه درته اوس د درود شریف یو داسې کلیه خیم تاسو به حیران شئ عثمان بن حنیف رضی الله تعالی عنہ یو صحابي دی فرمایي زمون نبی ته صحابي راغی زریر البصری اتین نبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ته صحابي راغی د سترګو نظر نو پیغمبر ته ادعو الله د الله نبی ته د الله نه دعا وکړه هاي من خلق وی تشبیه عقیده شرک دی استغفر الله صحابي زمانه بیته وی ولدا رب د صحابي نو وو د پیغمبر علی السلام دعا خو بیل دعا ده نو دی وجه مونږ وایو چې د پیغمبر قبر ته حاضر شوي متاس ورته دا وایي چې یا رسول الله مال د الله نه دا شی زغواله مال دعا وکا صحابي راغه زمانه بیته وی ادعو الله ان يعافيني الله نو دعا وکړه چې ما ته عفو وکي پیغمبر علی السلام ورته فرمای ان شئت دعوت و ان شئت صبرت فهو خير لك اختیار ستاد ای زما صحابي پستر ګو باندې لونی زما پیغمبر به چا زل نه چاو زمانه بي ورته فرمای کدي خوخه نو صبر وکا کدي خوخه نو زبل دعا وکم اصحابي ورته وی دالون فدعوه یا رسول الله دعا را لوکا پیغمبر علیہ السلام ورته دعا نه کوي ورته فرمای فامره ان يتوضا فاس او دس وکا فيحسن وضوءه خپل او دس وکا ويصلي الركعتين دو رکعات منځ وکا دو رکعات منځ په وکا بیا ورته فرمای ويدعو بهذا الدعاء الله نه دس دعا غواړه اللهم اني اسالك واتوجه اليك بنبيك محمد النبي الرحمه اللهم فشبه بي
زما صحابي د الله نه دعا وکا اے الله زتا ته محمد علیه السلام په وسیله کې در کومه زستا د نبی الرحمت محمد مصطفی رحمت للعالمین په وسیله ستانه دعا غواړم یا الله زما شفاعت وکي دا شفاعت کی زتا ته در کوم یا الله ته زمانه قبول کی قال فبار الرجل فبرأ وفيه واكثر من صلاتي واكثر من الصلاه عليه نبی علیہ الصلوۃ والسلام څخه وسیله کی در کوم الله زما شفاعت زدی پیغمبر شفاعت زما په حق کی قبول کا کله چې دې سړی څنګه دا دعا وکړه الله جل جلاله ورته فورا د سترګو نظر ورک یو حدیث دا اگر چې کلام په موجود دی سنن دارمی کې دی عائشہ رضی الله تعالی عنها ته دور خلق ورترال یا ام المؤمنین دارات وایا باران نه کیږي څه چل وکړو عائشہ ورته فرمایي باران نه کیږي ورشه د پیغمبر علی السلام قبر مبارک کی خپل طرف ته سوره وکي چې دا سوره قبر نه اسمان تخکارای تاسو ګورئ بیا اسمان تبم پته ولګي و بجاړي څنګه چې صحابه رال د پیغمبر علی السلام دغه سوره وکړه په قبر کې اسمان او د قبر په مابین کې هیڅ چیز نو بس فورن اسمان د سره اورید چار سي سیلاب هغه سوره نن په روزه مبارکه باندې پاسه موجود دي یعنی اسمان جاړي چې کله وسیله د رسول الله ورکی او نن خلک را پاسې دي ته شرک وي زده ته شرک وي چې یو سړی زیو نبی علی السلام ته وي یا رسول الله ما ته بچی راکا دا شرک دی یو سړی بابا ته زی بابا ما ته راشد را دا شرک دی لیکن یو سړی زی رسول الله ته وي د الله نه مال دعا وکا یا اے الله زین د دین نبی په وسیله کوم څنګه دا غلون صحابي لګیا دي او لاس اوچت کړ دی الله ته عزت په شفاعت کې رسول الله در کوم یا الله زماره بنای را ولا الله فورا برا بری کړه بیمارینا یعنی لون توبه ختم ش الله ورته نظر ورک یقین ایمان غواړي سنن ترمذی امام احمد دا روایت را نقل کړل امام مالک رحمت الله علیه فرمایل دا حدیث درس تناسو دا غزان موضوع ده وسیله په باره کې امام مالک رحمت الله علیه با د رسول الله پر روزه باندې درس ورکا او مدینې نه بد دی وجه نه وته چې کچرته زره د مدینې نه اوزما مدینې نه لاړ شم اتلم اسنه چې بار زما وفات وشي دا خو د رسول الله وطن دی دیو جوالته امام مالک رحمت الله علیه بچ کله د نبی علی السلام ذکر به کاو امام مالک و درس ورکاو خلق سبنا است आवाज به اوچتو کله به چې زما د نبی ذکر کاو आवाज به کتکو هذه بلدة لا يذكر فيها رسول الله الا على تعظيم ووقار دا هغه خار دی چې د رسول الله ذکر په تعظیم او وقار باندې بدل تکیږي کې سړی دلته زما د نبی ذکر کوي وقار او تعظیم پکې نه لیمنم امام مالک رحمت الله علیه نن ادب نشته وسم دا آیات پر روزه رسول الله پاس لیکل دی لا ترفعوا اصواتکم اوازونه موچتوي الته په مسجد نبوي کې بالکل په خاموشي ګرځي د رسول الله عليه السلام د روزي مبارک خواتم چغنوي وجه الانبیاء حیاون فی قبورهم یصلون نبیان په قبرونو کې مړی نه دي دا ژوند دي دا ستا आवाज اوري حدیث کې صفار راځي من صلى علی عند قبره فقط سمعته کم سړی چې زماره قبر سره ما درود وي زی اورم کم سړی چې د لری نه وي ملائکه را رسي الته درود اوري څومره لري خلک وي الصلاه والسلام علیک یا رسول الله بیا الصلاه والسلام علیک یا خلیفہ ابو بکر صدیق رسول الله یعنی دا سلام کې بیا عمر تراشی فاروق السلام علیکم یا عمر فاروق یا ولی وی الته اوري اخی نالته आवाज په مسجد نبوي کې نه اوچته وي کې چرته لاړی بل سترګې نظر بخکاته ساتي خ ادب بکې سهل بن عبد الله تستری رحمه الله فرمای من اراد ان يسال الله حاجته فليبدا بالصلاه على النبي کم سړی چې د الله نه حاجت دوا غواړي اول دی پر رسول الله درود وای ثم يسال حاجته بیا د خپل حاجت پیش کی ثم يختم بالصلاه على النبي کله چې دعا ختمي نو امدی په نبی علیہ السلام درود وای فإن الله اکرم من ان يقبل الصلاتين ويرد ما بينهما فرمای سهل بن عبد الله تستری رحمت الله علیه فرمای چې
چې کله د نبی کله دعا غواړي نو درود اول وایا بیا د الله نه خپل دعا غواړه بیا په درود باندې دعا ختمه کا بشک الله د دین زیات کریم دی الله زیات عزت کوي چې هغه دعا نه درود قبول کړي او په درمیان کې چې کوم شی به الله نه قبلې دا کې دی چې درود الله قبول کړي او په درمیان کې تا کوم شی غوښته وي چې دا یو پکې نه قبول نه تا اول درود وایو بیا دی دعا وکړه بیا دی درود وایو درود الله قبلې دعا به خامخ قبلې درود نبی علیہ السلام تراسی او چې پرشتي ورته وای چې ستا امتی کله درود وای یا رسول الله په مابین کې دا دعا وکړه بیا یې درود وایو زمان نبی ته هغه دعا ورسی زمان نبی به په شفاعت په مابین کې جوړ یا الله ولې قبول کړي دیو جنا زمارونو دی باندې غټ تفصیل دی دا یو طولانی موضوع زده ته او که په دی باندې تاسو په زرګونو په کال کې روزانه 2 غنټې لګیاي او ناسي مزبت تر موضوع ختم نکم خو صرف دومره درته ویم چې مختصرا وس هغه حدیث ذکر کوم او دا حدیث تاسو په یاد باندې خپل ذهن ته واچو ما مشکات د په غب نه دی یاد کړي دا د شپو شوګیر غواړي یو ما قرآن د په مزونه د یاد کړي چې له به یو غنټه ورکې د بعضی خلکو په شان دې ته ټیم واسي دین ته ټیم واسي ستا په قاحت به الله زیات او چې ته 24 غنټې موبایل کې لګیای هندوستان خدای ناراض دیو جن ز صرف هغه حدیث تاسو ته ذکر کوم اولنې زمانه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای الاربعین حدیث دی توي اول پکې نبی علیہ السلام اق حدیث فرمای ما اول ولوستو نبی علیہ السلام وی هر دوا چې د دان ولاړی کله چې په ما درود وینو دا لاړ شي دویم نمبر نبی علیہ السلام فرمای کم سړی چې په ما یو ځل درود وي الله په لس رحمتونه را لېږي دریم نمبر حدیث کې نبی علیہ السلام دا فرمای لس درجه اوچتیږي دا شان لس ګناونه معاف کیږي څلورم نبی علیہ السلام دا فرمای ما ته بنزدې په ورځ د قیامت باندې هغه انساني چې اپ ما زیات درود وي پنځم پیغمبر علیہ السلام فرمای بخیل هغه انسان دی زمانو می مخ کی ذکر شو او د په ما باندې درود اونوایو شپږم نبی علیہ السلام هغه نبی علیہ السلام فرمای کم سړی چې په ما درود وای الله ما ته روح را واپس کوي زره دی درود جواب دی انسان ته ورکوم وم نمبر نبی علیہ السلام فرمای کستا غمونه او فکرونه ستا په ذمہ باندې ګناونه کله چې تا په ما درود وایو الله به درته دا کافی کی دا درود چې دی وایو ګناه به ختم شي دغه شان سوچونه به ختم شي اتم پیغمبر فرمای اکثر علی من الصلاه یوم الجمعه تاسو په ما زیات درود د جمعې په ورځ وای نور ورځو کې موای جمعې په ورځ زیات وای نبی علیہ السلام فرمای لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم اره پروا مکوا ته په پاکستان زلدیر کې ناشته ته زما خوالنی راغله نږدې مدینه والا نږدې دي ناراضي تلری استا پزله کې زما سه مینه ده لا تجعلوا قبري عيدا قبر ته می بار بار مرازي وصلوا علي فما باندې درود وای فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم چرته چې تاسو یې درود به ما تر راسي دې حدیث کې دا مطلب نه ده چې تاسو زما قبر ته مرازي اره قبر ته خوځي نبی عليه السلام فرمای من زار قبري کم سړی چې زما قبر زیارت ته راغی زبر ورته شفاعت کوم پر ورځ د قیامت چا چې زما قبر زیارت وکړو دغه د جنت اسره ارسترګه دغه د پاره غواړي زما نظر الته ورسي ارسترګه هغه زګین تطلق غواړي مطلب دا ده دا مکو چې صرف زما په قبر راشي درود او سلام وای د اختر په شانتي اختر کی ورس خوشحالي بیا ټول کال خوشحالي نه د سیمکو چې صرف راشي زما په قبر درود وای نه نه کله چې قبر ترالی ما ته سلام او درود وایا زیدل ته براه راس اورم لیکن کپه بل زګین کی نو بیا زمانه مړې ما جوړوا د اغه زګین په ما درود وای نو سپوري وند دې حدیث دا مطلب نو اوریدل خلک ته غلط مطلب وای دا نه چې تاسو ما قبر ته مرازي نه نه
قبر ته تاسو راشئ یو ورځ دوه ورځې زما خواته نږدې تېرې کوئ داسې مه کوئ چې بیا ما هېر کوئ لکه څنګه چې اختر راشي دوه ورځې تېرې شي بیا د هغې نه بعد خلک اختر جامې ایستي مزه او خوند نه داسې به نه کوئ بلکې ټول عمر زما سه اختر تاسو تېروئ زما قبر ته رالی دیدارم زما د روضې وکړو ټیک ده خو چې کله خپل وطن ته خپل زګین کې ناستې هلته خو زما نه مړی مه جوړوئ که نو ما ته خو دا درود را راسي زه خو جواب در کوم نو په ما باندې د هغې زګین نه درود وایې فإن الصلاتکم تبلغني حیث کنتم چرته چې تاسو یې ستاسو درود ما ته را رسي دا د الله نبی فرمایي یو حدیث مبارک کی بل فرمائی ما من احد يمر بقبر اخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه الا عرفه ورد عليه السلام کم انسان چې د خپل مؤمن رور مسلمان په قبر باندې رواني ابن العبد البر په استذکار کې حسن حدیث را نقل کړل کم سړی چې په ادیره مقبره روان دی د خپل یو انسان قبر ته ورغی دا قبر په خوا تیر شي قبر والا ته سلام وکي السلام علیکم یا اهل القبور یغفر الله لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر کله چې دا دعا وکي هغه قبر والا کدی په دنیا کې پیژاندو نو دا قبر والا یې زمان نبی فرمای اوري د په سلام وکړه قبر والا جواب ورکي چې دا قبر والا جواب ورکي زمان نبی به جواب نه ورکي چې دا قبر والا پیږي چې دا هغه کس دی چې ما په دنیا کې پیژاندو زمان نبی به تا نه پیژني خپل امتی به نه پیژني اره د حدیث په مزه خلک نه دی پویا دغه شان فرمایي رسول الله عليه السلام ان لله ملائکه سیاحین فی الارض یبلغون من امتی السلام د الله ملائکه په ځمکه کې ګرځي او چې کم زګین نم زما امتی په ما درود او سلام وي دی راوالی او ماته راورسي 12 نمبر نبی علیہ السلام وی د مجلس زینت چې دا درود دی ما جلس قوم مجلسا لم يذكر الله فيه ولم يصلي على نبيهم الا كان عليهم ترة نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کم زګین کې چې خلک کېناستو او مجلس جوړ کو راجم شو پاغي کې د الله ذکر نو پمای درود اونوایو هغه مجلس کې به دیو ته حسرت یعنی نقصان جوړي تجربه وکړه تاسو یو زګین تلال شي الته دمډون په خلکو بس غیبت وکړي بیا چې رواني پزله کې به یو غم او فساد دا ولی نه الته ذکر د الله وشو نه درود په مصطفی وشو نه الته ذکر د الله نه ذکر د مصطفی دی وجه نه د حسرت او ندامت سبب جوړ شو هر زګین کې چې کینه په نبی علی السلام درود وای د 13 نمبر نبی علی السلام روایت می ته وایو چې کله دعا کوي اولم درود وای اخیرم تی درود وای میانس کې دعا کوي درود الله قبلای دعا هم الله نه رد کوي رسول الله فرمایي اذا دعا احدكم فليبدا بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي ثم ليدعو بما شاء د دعا مخک حمد بیا په ما درود وای اول الحمد لله حمد ادا کوي بیا په ما درود وای بیا د الله نه دعا غواړي نو دعا کې به درود خامخوي اول به د الله حمد ادا کوي د الله نه بعد په کائنات کې د الله په مخلوق کې افضل درجه مصطفی ده بیا په نبی علی السلام درود وي او دریم نمبر ستا حاجت دی بیا به درود وي دغه شان پیغمبر علی السلام فرمایي کان رسول الله یقول فی خطبته نبی علی السلام په خطبه کې اول اما بعد فإن اصدق الحديث كتاب الله ويصلي على النبي نبی علی السلام په خپلم په خطبه کې دا حمد نه بعد قزان باندې درود وای درود به وای وسای هي دغه شان حدیث کې راځي 15 نمبر اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول اذان کوونکې چې سوي تاسو مرسه هغه وای په زبان جواب ورکول سنت ده او بالفعل مسجد ته تلل پتا واجب دي دا زمنګ د فقه حنفی نه زما دا قول خوښ بیا نبی علیہ السلام فرمای ثم صلی الله للوسیله بیا زماره پار وسیله وغواړي وبعث مقام محمودا
شپاړسم نبی علیہ السلام فرمایي اذا نسیتم شیئا فصلوا علیه تذکروه ان شاء الله تاسو نه کسیر شو سشیز د نورک شو پیغمبر علیہ السلام فرمایي بیا چې تکل آیات شي فما باندې درود کله چې تاسو نو شي زرک شي فما درود وای ان شاء الله الله به تاسو ته دریادي ولا سم زمان نبی فرمایي ورأيت رجلا من امتي يحزب على الصراط فجاءته صلاته علي فقامت على قدميه یو سړی بر پولیس صراط نه لويږي چې د اختنه نری دی د توري نه تیر دی د دینه به سړی لويږي او دا دله به د خپونه یو طاقت راشي او چت به کی اورته به ونه لويږي نبی عليه السلام فرمای دا به په ما باندې درود ویلې اتلسم نبی عليه السلام فرمای ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء الله پس مکه د نبی جسم خوراک حرام کړل درود ویل دی وجن علماء فرمای چې دا د قبر د روشنايي سبب دی په قبر پتیرو کې بتاتا درود رڼا کوي د قبر پتیرو کې بتاتا د تهجد منذ رڼا جوړي دا دو شیزونه مپریدي ملسم نبی فرمای من صلی علی حين یصبح کم سړی چې په ما درود وای هغه وخت چې کله صباح 10 لزل وحين يمسي 10 لزل ربان ما خام درود وای ادرکته شفاعتي يوم القيامه فورز د قیامت به د زما شفاعت عمومي او چې دا په ما سار او ما خام درود وای شلم نمبر عمر بن خطاب فرمای الدعاء موقوف بين السماء والارض دعاء موقوف په مابین د اسمان او د زمکې دي لا يسعد حتى تصلي على النبي دا نو چې دا وخت پوری چې تاسو په ما باندې درود تر سو پوری نه ویلې کله چې په ما باندې تاسو درود وای دا دعا به بیا روان شي او چاته بشي شل د 40 روایت نو ما تاسو په وړاندې باندې ذکر کړو رسول الله علیه السلام فرمایي وشتم صلوا علی فإنها زکات لكم پما باندې درود وای دا به تاسو پاک کی تاسو به پاکیزه کی دوشتم د الله نبی فرمایي من ذکرته عنده فليصلي علی چې زما ذکر وشي پما باندې درود وای درشتم نبی فرمایي ان اقربکم مني مجلسا يوم القيامه احاسنكم اخلاقا پتاسو کې به ماته نږدې کس هغه کسي فورز د قیامت چې اول اخلاق خیستی خبري لګي کوي خوږی کوي مزناکی کوي درود زیات وي په ما ترمذی کې را نقل دا سړی به ما تر زیات نږدې سلوریشتم پیغمبر فرمای من صلی علیه فی کتاب الله لم تزل الملائکه تستغفر له ما دام اسم فی ذلک الكتاب پکم کتاب کې چې زمان نوم نه پرشتي ترسو پکم کتاب کی چې زما ذکر نه دا کتاب اسی ندامت دی دا زوی نبی علیہ السلام فرمای پکم کتاب کی چې زما ذکری زما نبی فرمای پرشتي هغه انسان له استغفار کوي پکورم د نبی علیہ السلام درود او نوم ولی کوي په هر ځګین کې ولی کوي چې خلکو ته پته لري شق ولګي پنځشتم فرمای البخیل ايذكر النبي عندك فلا تصلي عليه بخل دار زما ذکر وشو او دا بنده په ما باندې درود نه وي شپږشتم پیغمبر فرمای اکثر الصلاه علی یوم الجمعه وليله الجمعه په ما باندې شپې د جمعې باندې او د جمعې په ورځ باندې زیات درود وایي وشتم پیغمبر فرمای من نسی الصلاه علی خطیه طریق الجنه کم سړی چې درود ایر کو اب د جنت لار یې رکی کم سړی چې درود ایر کو اب د جنت لار یې رکی کم سړی چې درود ایر کو هغه د جنت لارم یې رکی اتهشتم فرمای صلاتکم علی مغفرة لذنوبکم ستاسو درود ما ته دومره پیدا نشتا ما ته خو په خوشحالي اصليږي چې امتی محبت کوي مگر ستاسو د ګناهونو د مغفرت سبب دی ستاسو درود ستاسو د ګناهونو د مغفرت سبب دی یو کم دیر شم پیغمبر فرمای من صلی علیه صلاتا لم تبقى من ذنوبه ذره چې کم سړی په ما درود وای د ګناه ذره په د پسې بچ پاتې نشي الله به تلری کی دیر شم پیغمبر فرمای ان اول الناس بي المتقون من كانوا حيث كانوا زما بر ټول نه زیات نږدې متقی
کم سړی چې په ما باندې درود وای اب زما زیات ماته چې زیات نږدې اب متقی چرتم چې دی او هغه متقی دی دا به ماته نږدې او متقی هغه دی چې هغه په ذکر هغه زما نوم واوري زما ذکر وشي په ما درود وای نبی علیہ السلام فرمایي یو کم درشم دی من سره ان يلقى الله غدا راضيا فليكثر من الصلاه علي چې کم سړی د الله رضا ملاوي د غواړي په ما دی ډیر درود وای دو درشم رسول الله فرمایي الصلاه علی نور یوم القیامه درود په ورځ د قیامت نوري او دا نور به د مؤمن سي دا به منافق سني درشتم پیغمبر فرمایي من صلى علی فی یوم 100 مره قضى الله له 100 حاجه چې یو سړی په ورځ کې په ما سلزل درود وای الله به سل حاجتونه پورا کی سلور درشم پیغمبر فرمایي لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين مؤمن نه دی هغه کس تر څو پورې چې زما سره اولاد نه د مور او پلار نه تر ټولو خلکو نه زیات محبت ونه کی او ما درته مخکې ویل د محبت اولنی مثال درود دی پنځه درشم پیغمبر فرمایي من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نائيا ابلغته بهقي کې روایت دی کم سړی چې د نږدې نه درود وای زه اورم کم چې د لرې نه وای ملائکې را رسي پیغمبر علیه السلام فرمایي شپږم درشم الصلاة علی کفاره درود کفاره ده د هر ازاله د هر غم علاج د هر ګناه لپاره کفاره ده پیغمبر فرمایي من صلى علیه صلاه فتح الله علیه بابا من الرزق کم سړی چې په ما باندې ډیر درود وای الله ورته جنت دروازې کولاو کی الله جل جلاله با د رزق دروازې دی انسان ته کولاو کی او د تهجد مبارک راځي پیغمبر خدا علیه الصلاۃ والسلام عمر فاروق فرمای د عمر قول نصاری یو سو قول کوي کم سړی ته د رزق کمی هغه دی سلور شیزونه دي چې هغه رزق دروازې کولاوي نمبر 1 پاغي کې د قاضي غیاث فرمای پاغي کولنې دی پاغي کولنې دی تهجد کول نو تهجد او درود ډیر زیات وي اته درشم پیغمبر فرمای اکثرو ذکری زیات ما یادوي زما ذکر کوي والصلاه علی فما باندې درود وای یو کم سلوختم پیغمبر فرمای من صلی علی واحده صلی الله علیه عشرا وخط عنه 10 خطیئات کم سړی چې په ما یو ځل درود وای لاس رحمتونه لاس ګناونه به الله معاف کی لاس به رحمتونه راولېږي سلوختم پیغمبر فرمای الله فرمای ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما پما ان ملائک الله په نبی علیہ السلام درود وای ملائکه ته تاسو په درود وای اے مسلمانانو مؤمنانو موضوع طولانی او نور باسم پکې دي ان شاء الله بیا په ذکر وکړو الله دې عمل کولو توفیق راکړي ټیم پورا شو زما واخر دعواهم ان سوال دار چې بیا د سه حالات کې درود شریف ویل شي کنه ولنه بالکل ویل شي درود د پاره او 10 فرض نه دي بهتره دار چې تار ټیم کې پاو 10 کې وسیګا الله جل جلاله ته بنزدي نور هر ټیم کې درود ته ویل شي شپې ویل شي بیبي خواته پروتیامي ویل شي یوازې ویل شي پلاری ویل شي هر ټیم کې درود وایي ښه دا دلته رسم رواج شروع شوه دی چې ابو بکر نوم یو کس خپل بچی ته کی خودو بل کس کی دي نو خلق بد ګڼي دا خلق د دبولو قابل چې دی بد ګڼي زمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام په صحابه کې په یو مسجد کې منسکون کې شل صحابه موجود دي یو نوم یې خودي ابو بکر نوم د عامه ک عمر نوم د محمد دی دا نومونه عام کول په کار دی راخېسته دا نن ماډر نوم را روان دي دا پالتو دي ای بازی خزی وی داوی چې بازی زنانا